السادسة الممكنة العامة د موجهات ټول دی ویلي دیارلس ماتنوي او شپږ پکې چې دي دا بسیطي دي او مرکبي دي دغه شپږ بسیطي چې دي پنځه پکې خلاص شي او دا شپږمه ده السادسة الممكنة العامة داسې چل دی چې دې ماتن صاحب دې بسایطو کې یوه بسیطه پرېښې ده هغې ته وقتیه مطلقه وایي هغه وقتیه مطلقه یې پکې پرېښې ده نو ځکه دې موجهات بسیطه شپږ وایي او څوک چې په دې کې وقتیه وایي وقتیه مطلقه بیا و بسایط دي او اته بیا مرکبي دي نو و بسایط شي اته مرکبي شي نو و اته د ټول څه جوړېږي بیا اته و پنځلس بیا ته پنځلس جوړېږي او د ده په شمار کې ټولې موجهې چې دي دا دیارلس جوړېږي خو د ده دا تقسیم چې دی دا تقسیم غیر مشهوره دی وروسته پې بیا زه بحث کوم د ده په تقسیم کې شپږمه چې کومه ده د بسایطو نه ممکنه عامه ده او وقتیه مطلقه ده په بسایطو کې نه ده راغستې ځکه دوی وایي د هغې حکم او د مشروطیه خاصې حکم یو دی په مشروطه خاصه کې ضرورت وصفي دی او په هغې کې ضرورت وقتی دی نو معال ضرورت تری په مشروطه خاصه عامه کې ضرورت بشرط الوصف دی او کې ضرورت بشرط الوقت ضرورت وقتی دی دقه فرق دی دا وقتیه باندې د مشروطه خاصه د مشروطه عامه په حکم کې اخلي ځکه نه ده ذکر کړی نو شپږمه ممکنه عامه وي بسایطو کې هلکه ممکنه عامه کومې قضیې ته وایي تعریف یې اوس کوي وهي القضیة التي دا قضیه ده یحکم فيها چې حکم شي په دغه فی تلک القضیه په څه شي د ارتفاع بسلب ارتفاع په معنا د سلب اخلي ارتفاع بسلب الضرورة المطلقه سلب د ضرورت مطلقه سره او ضرورت مطلقه چاته وي ذاتی ته وي چې دې کې حکم شي په سلب د ضرورت ذاتی سره سلب د ضرورت ذاتی عن الجانب المخالف للحكم للطرف المخالف له حکم چې دې کې حکم شي په سلب د ضرورت د جانب مخالف له حکم سره خو د دې ضرورت نه ضرورت ذاتی مراد د ضرورت مطلقه او ضرورت مطلقه چې ذکر شي مراد دې ضرورت ذاتی ځکه چې ذکر شي مطلق مصرف فرض کامل ته کېږي او فرض کامل هغه ضرورت ذاتی دی ضرورت وصفي کېږي او ممکنه عامه هغه قضیه ده چې دې کې حکم شي په سلب د ضرورت سره مراد د ضرورت نه ضرورت ذاتی دی په سلب د ضرورت مطلقه سره یعنې په سلب د ضرورت ذاتی سره د جانب مخالف ته حکم په هر شي کې دوه جانب وي یو جانب د وجود او بل جانب د عدم د حکم کې هم دوه جانب دي یو جانب د وجود د حکم دی او بل جانب د عدم د حکم دی او ممکنه اما قضیې ته چې دې کې حکم شي په سلب د ضرورت سره د جانب مخالف ته حکم څه مطلب دی یعنی که حکم ایجابی و جانب مخالف سلب دی که حکم سلبی و جانب مخالف ایجاب دی او ممکنه اما قضیه چې حکم شي په سلب د ضرورت احد الطرفین ده په سلب د ضرورت جانب مخالف ته حکم ده که حکم ایجابی و نو مقابل سلب دی دې کې به حکم شي په سلب د ضرورت سلب سره چې سلب نه دی که حکم سلبي و جانب مخالف ایجاب دی بیا به حکم شي په سلب د ضرورت ایجاب سره
دې کې حکم شی په سلب ضرورت د جانب مخالف د حکم سلب د یو جانب سره شو ځکه ورته امکان عام ممکنه عامه ورته مثال د موجوده د دې لپاره جهت وضع شی امکان عام لکه هو كل نار حارة دې قضیه کې دا نار چې موضوع ده او حارة محمول دی او حکم پکې ثبوت الحرارة لجميع افراد النار دی ثبوت الحرارة لجميع افراد النار او د سلبي حکم مقابل ایجاب دی دلته کې حکم شی په سلب ضرورت ایجاب سره او دا لفظ د امکان عام ته دلالت کوي د دې معنا سره كل نار حارة دې معنا دا ده چې سلب الحرارة عن النار ليس بضروري که ممکنه عامه قضیه ته وایي چې دې کې حکم شی په سلب ضرورت د جانب مخالف د حکم او جانب مخالف د حکم سره حکم ایجابي او په قضیه کې جانب مخالف سلب دی او که اصل قضیه کې حکم سلبي او جانب مخالف ایجاب دی او دې کې به حکم شی په سلب ضرورت احد الطرفین سره من سلب ضرورت د جانب مخالف د حکم اوس د موجبي مثال به څنګه لکه وایي دې کې یو موجبه ده بله سالبه ده كل نار حارة هر نار حار دی لکه دې موجبه ده په موجبه کې موجبه کلیه ده موجبه کلیه دې ته وایي چې حکم شی په ثبوت د محمول سره تمام افراد د موضوع ده او معنا د دې دا ده چې كل نار حارة هر فرد د افراد د نار نه حار دی نو حکم په دې قضیه کې ایجابي دی ایجابي کلی دی او جانب مخالف سلب دی چې هغه سلب د حرارت دی د نار نه او دې کې حکم شی په سلب د ضرورت د جانب مخالف د حکم سره او حکم ایجابي دی ثبوت الحرارت لتمام افراد النار مقابل سلب دی سلب د حرارت د نار نه د دې جانب مخالف نه ضرورت لري کوي د دې ترجمه به څنګه کوي كل نار حارة سلب الحرارة عن النار ليس بضروري سلب د حرارت د نار نه دی ضروري دا سلب ضروري نشو نو پاتې ایجاب نه ایجاب مبهم نه ایجاب ته ضروري شو حکم په سلب د ضرورت د جانب مخالف د حکم سره وشو جانب مخالف د حکم نه ضرورت سلب نسبت سلبی نه ضرورت سلب چې سلب نه دی ضروري دا ایجاب په خپل ضروري پاتې ترجمه دا شو چې كل بالامکان العام دا جهاد كل نار حارة هر فرد افراد د نار نه حار دی د امکان عام په دې دلالت وکړو چې د دې جانبي دا حکم خو ایجابي دی او مقابل سلب دی سلب د حرارت د نار نه او دا سلب نه که ضروري دې ترجمه دا شوه چې هر نار حار دی یعنی سلب الحرارت عن النار ليس بضروري چې سلب د حرارت نسبت سلبي ضروري نشو نو ایجاب په خپله ضروري پاتې شو نو ثبوت الحرارت للنار ضروري شو او سلب د حرارت د نار نه نشو ضروري دا په موجبه کې شو فإن معناه معنا لري سلب الحرارة عن النار ليس بضروري اوس په موجبه کې هم داسې ده لکه چې حکم په سلب د ضرورت د جانب مقابل د حکم سره اوس که حکم سلبي و نو بیا به په دې کې جانب مقابل ایجابي نو بیا به سلب ضرورت د ایجاب نه لرې کوي د هغې مثال بیا دا دی لکه ووایي لا شيء من الحار ببارد بالامکان العام دا امکان عام به پیرسته کېږي دا جهت ممکنه دی
امين فسالبه کوم دی په موجبه کوم دی لا شیء من الحار ببارد نو موضوع په دې قضیه کې حار دی او محمول پکې بارد دی او حکم پکې سلب البرودة عن النار دی نسبت پکې سلب الحرارة عن النار دا پکې سلب البرودة عن النار دا نسبت دی پکې نسبت سلبي دی نو قضیه سالبه ده دې کې به حکم شي په سلب ضرورت جانب مخالف سره او جانب مخالف د سلب ایجاب دی نو معنی یې دا ده سلب البرودة عن النار ثبوت البرودة للنار ليس بضرورينا ثبوت د برودت نار ته نه دی چې ثبوت د برودت نار ته ضروري نشو لا شيء من الحار ببارد نشته یو شی د حار نه بارد دې خو نسبت سلبي دی کنه دلته کې به حکم شي په سلب د ضرورت د جانب مخالف سره او د حکم سره او حکم سلبي دی جانب مخالف ایجاب دی دا ایجاب ضرورت په پورته کې دې ترجمه بس څنګه کوي بالامکان العام لا شيء من الحار ببارد ان ثبوت البرودة للنار ليس بضروري ثبوت البرودة نار څه نه دی لسلب ضرورت د احد الطرفين سلب ضرورت د جانب مخالف ته حکم لکه حکم ایجابي نو مقابل سلب نسبت سلبي ضرورت په پورته کوي او که حکم سلبي نو بیا به نسبت ایجابي ضرورت لري کوي دوی مثالونه دي او جهت امکان عام دی لفظ ويشبقما قضية ممكنة عملا وهي القضية التي لا ممكنة عمها قضية يحكم فيها حكم شيء بديك يحكم فيها في تلك القضية دا إظهار لمرجعكم حكم شيء بدل قضية بدي ممكنة عمك بارتفاع ضرورة المطلقة دا ارتفاع بمعنى دا سلب دي بسلب الضرورة المطلقة سلب ضرورت مطلقه سره مراد د ضرورت مطلقه نه ضرورت ذاتی دي پر سلب ضرورت ذاتی سره دا حکم په سلب ضرورت ذاتی سره رسنه شي یعنی الجانب المخالف للحكم للجانب مخالف ته حکم الطرف المخالف للحكم حکم شي په سلب ضرورت جانب مخالف ته حکم سره لکه حکم ایجابي مقابل السلب دی دلته کې به حکم شي په سلب ضرورت السلب سره او که حکم سلبي نه جانب مقابل ایجاب دی بیا به حکم شي په سلب ضرورت الایجاب سره دا اول مثال لموجبه دی يعني ان كان الحكم بالايجاب کله حکم په ایجاب سره نو کان معناه معنا و بیا سلب ضرورت السلب سلب ضرورت السلب چې نسبت سلبي نه دی ضروري وإن كان الحكم بالسلب يكون حكم بالسلب سره هذا السلب مقابل بإيجاب لأنه حكم بشيء فسلب ضرورة الإيجاب لأنه كان معناه سلب ضرورة الإيجاب مثال لموجودين موجبك نسبة إيجابية أو جانب مقابل السلب فليك بحكم شيء فسلب ضرورة السلب لا السلب نري إيجاب ضروري فاتش كقولنا بالإمكان العام لا جهات فموجبه كم دي وفسالبه كم دي كل نار حارة هر نار حار لے موضوع دلتا کسرا نار دي محمول سره حار نسبت بك ایجابی لے ایجابی کولی دي ثبوت الحرارة لجميع افراد النار ومقابل السلب دي سلب حرارة النار نو حکم يقول فسلب ضرورة السلب سره دي معنى دارا چې كل نار حارة هر نار حار دی سلب الحرارة عن النار ليس بضروري سلب کول د حرارت نار نه ضروري چې د سلب نسبت سلبي نه ضرورت لري کنه دلته کې ایجاب ضروري پاتې شو ثبوت حرارت نار ته ضروري شو او سلب حرارت نار نه نشو ضروري فإن معناه معنى الذي دار أن سلب الحرارة عن النار ليس بضروري
بس په موجبه کې او بیا څنګه په هر قضیه کې چې ممکنه عامین حکم شی په سلب ضرورت یعنی مخالف د حکم که حکم سلبي بیا به حکم سلب ضرورت ایجاب سره چې نسبت ایجابي نه دی دا سلبي به ضروري پاتې کېږي مثال سالبي لکه وایي که قولنا به دا به کې ضمیر راجع د امکان عام ته د امکان عام د دې قضیې ممکنې عامې جهت ته په موجبه کې هم او په سالبه کې چې ووایي به بالامکان العام لا شيء من الحار ببارد نشتري او شيء د ګرم نه یخ دغه موضوع حال دی محمول بارد دی او نسبت سلب البرودة عن افراد الحال سلب برودت حال سلب برودت د جميع افراد الحال نه په دنیا کې چې چرته حال دی د جميع افراد الحال نه سلب برودت نسبت سلبی دی دلته کې به حکم په جانب مخالف سره ایجاب دی بس دلته کې به رفع د ضرورت ایجاب کوي ترجمه به دی چې ان ایجاب البرودة ثبوت برودت للحال ليس بضروري مثلا دا شو چې ممکنه عامه دقیق قضیه ته وایي چې دې کې حکم شي په سلب ضرورت په جانب مخالف د حکم سره حکم ایجابي يعني مقابل السلب دی او حکم سلبي يعني مقابل ایجاب دی او حکم په سلب ضرورت د اهل الطرفین سره شي یو طرف نه به سلب ضرورت لري شي نه بل به ضروري شي په موجبه کې د حکم شي په سلب ضرورت او سلب سره ایجاب به ضروري پاتې شي او په سالبه کې به حکم شي په سلب ضرورت او ایجاب سره فسلب ضرورت سلب سره اوس د دې ممکنې عامې نسبت بیانوي د دې نسبت بیانوي نورو قضایاو ته وهي اعم من جميع القضايا دا عام له ټولو قضایاو دې کې امکان عام دی او دا عام له ټولو قضایاو څنګه ټول قضایا چې مخکې ذکر شي دي هغه خاص دي ممکنه عامه عامله او د هر خاص سره عامي وګوره مخکې یو تېره شوې وه ضروریه مطلقه هغې کې ضرورت ذاتي او بله دائمه مطلقه وه هغې کې دوام ذاتي خو دا قانون چې چېرته ضرورت ذاتي وي نو دوام ذاتي به ورسره وي او بله تېره شوه مشروطه عامه ضرورت بشرط الوصف او چېرته چې ضرورت ذاتي نو هلته کې به دوام ذاتي او چېرته چې ضرورت د ذاتي نو هلته کې به ضرورت الوصف وي ضرورت وصفي به ورسره وي او دوام وصفي به ورسره وي لا هو مفاد مې راته بیان کړه ضروریه مطلقه کې ضرورت ذاتي دی د هر ضرورت ذاتي سره دوام ذاتي شته او په دائمه مطلقه کې دوام ذاتي دی او په مشروطه عامه کې ضرورت به شرط الوصف دی نو چېرته چې ضرورت ذاتي نو دوام ذاتي به ورسره وي او ضرورت وصفي به ورسره وي اوس د دې مفاد سره د ممکنې عامې بله عرفیه عامه هغې کې دوام بشرط الوصف چېرته چې دوام ذاتي هلته کې دوام بشرط الوصف سره ومي اوس د دې مفاد سره د مشروطې عامې سلب د ضرورت د جانب مخالف د حکم د دې کې امکان عام دی سلب د ضرورت د احد الطرفین دی بل طرف پکې ضروري دی او دا په اعتبار د امکان سره جوړېږي دا د ټولو قضایاو نه عامله چېرته چې دا نور قضایا
موجودیږي هغه خاص دي دا به سره صادقېږي عامه ده په معدن ضرورت ذاتي کې لکه د انسان د حیوان په منځ کې ضرورت ذاتي مشته او دوام ذاتي مشته لکه کل انسان حیوان کدی بی ضروره وي ضروري مطلقه ده کدی دائما وي دائما مطلقه ده نو په دغه ځای کې سره دا خو عامه ده دا خاص سره عام راځي نو په کومه قضیه کې کومه ماده کې چې ضروري مطلقه صادقېږي او دائما مطلقه صادقېږي ضروري مطلقه کې ضرورت ذاتي دی دائما مطلقه کې دوام ذاتي دی نو ممکنه به سره راځي دا ممکنه عامه صادقېږي دا کلمه لکه دا هر خاص سره عامي ته به څنګه وایي که داسې دی وي چې بی ضرورت کل انسان حیوان ضروري مطلقه شو که دائما دی کې کل انسان دائما کل انسان حیوان دائما مطلقه شو و د دې دوه سره هم دا صادقېږي په دغه ماده کې ته ویلی شي ممکنه عامه چې ووایي چې کل انسان حیوان بالامکان العام كل انسان حیوان د دې معنا څه شو سلب الحيوانية عن الانسان ليس بضروري ضروري مطلقه سره صادقه شو په یو ماده کې د دایمي مطلقه سره صادقه شو اوس د مشروطي عامل سره صادقېږي مشروطه عامه کې ضرورت په شرط الوصف او چرته چې ضرورت په شرط الوصف وي دلته کې دوام به شرط الوصف وي او عرفیه سره راځي دا مشروطه خاصه او عرفیه خاصه په یو مثال کې جوړي کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا کبي ضرورت کې خو مشروطه خاصه ده مشروطه عامه ده کبي دوام دي کې هو نو عرفیه عامه په دغه ماده کې سره ممکنه عامه راځي په دغه مثال کې ته وایي چې بالامکان العام بالامكان العام كل انسان كل كاتب متحرك الاصابع بالامكان العام دا به سره ممکنه عامه راشي او ترجمه وایي كل كاتب متحرك الاصابع بالامكان العام يعني سلب تحرك الاصابع عن الكاتب ليس بذلك هذا امکان عام ترجمه شو نو چې دا عام شو نو دا مخکې ذکر شي قضایا خاص شي کنه او مخصوص مطلق التحقق شو نو دا مخکې نه قضایا خاص تحقق شو ممکنه عام تحقق شو او دا خاص سره عام متحقق کی نو دا و چې په کوم مثال کې دا مخکې قضایا موجود دي متحقق دي نو ممکنه عام سره متحقق لكن ممكن عامه کله متحقق کیږي دا عامه ده او دا غزاله قضایا به سره نه متحقق لکه په ماده د ضرورت ذاتی کې یو ځای کې به امکان عام وي ممکن عامه به وي سلب ضرورت احد الطرفین به وي او ممکن خاصه به سره نه صادق کیږي لکه داسې ووایي چې لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام څه معنی دا هو نسبت سلبي دی یا هو كل انسان كاتب بالامکان العام سلب الكتابه على الانسان ليس بضروري ځکه دې کې ممکنه عامه صادقه شو ضروري مطلقه نه صادقي ځکه ضروري مطلقه کې ضرورت ذاتي وي په دایمه مطلقه کې دوام ذاتي وي دلته کې نه ضرورت ذاتي شته او نه دوام ذاتي شته ممکنه عامه صادقه ده دا نور قضایا نه دي صادق دا عام په غیر د خاص نه متحقق کیږي دا خلاص شو واما القضيه المركبه فسائد خلاص شو مرکبات شروع شو لکه مرکبه کومه قضیه ته وي اوس ته تعریف د مرکبې کوي وهي دا قضیه مرکبه التي ها قضیه
حقیقتها ای معناها چې معنا د دې قضیې ترکبت جوړ شي من قضیتین د دوه قضیونه. د حقیقت ترجمه په معنا سره وکړه. ولې؟ لکه د حقیقت غالبا اطلاق کیږي په ذاتیاتو باندې. هر چې د قضیه مرکبه نو هغه قضیه چې حقیقت د دې مرکب د دوه قضیونو حقیقت اطلاق په ذاتیاتو کیږي. او هر قضیه ته خپل اجزا ذاتی نه دي. لکه هو کل انسان کاتبون بالقوه. انسان موضوع او کاتب محمول دی. او دا انسان چې خپل افراد ته واخلي نو ذاتي دی، او کاتب چې خپل افراد ته واخلي نو عارضي دی. ته چې دا ترجمه کوي چې هغه قضیه چې مرکبه وي، قضیه مرکبه څه ته وایي؟ چې حقیقتها ترکبت من قضیتین، چې د دې حقیقت مرکب د دوه قضیونو د حقیقت لکه په ذاتیاتو کېږي، په عرضیاتو نه کېږي. وایي دلته کې حقیقت په خپل معنا حقیقي سره نه علم، حقیقت خپل معنا حقیقي اصلي چې دا هغه ذاتیات دي. خو دلته کې زما معنا مجازي اخیستله، ځکه د حقیقت تقدیر امرات نه معنا نه کوي. د حقیقت د قضیې اطلاق کېږي په موضوع په محمول باندې فقط. نسبت داخل په حقیقت د قضیې کې نه دی. د حقیقت د قضیې چې دی مرکب دی د موضوع د محمول نه بشرط عروض النسبت. او یو حقیقت د قضیې دی او بل مفهوم د قضیې دی. مفهوم د قضیې دا مرکب دی د درې څیزونو نسبت جز د مفهوم د قضیې نه دی او جز د حقیقت نه دی. نو که ته وایې چې مرکبه قضیه چې حقیقت لري او ذات لري، مرکب د دوه قضیونو د حقیقت اطلاق په ذاتیاتو کېږي او په هره قضیه کې خو ذاتیات نه، یو جزء ذاتي او بل جزء عارضي. لکه کل انسان کاتبونه وایي نو انسان خپل افراد ته ذاتي دی او کاتب خپل افراد ته عارضي دی. نو دا به ترې نه وځي. ولکه دلته کې مراد د حقیقت نه معنا ده، معنا لغوي مې اخیستې، د حقیقت معنا اصطلاحي څه نه دی اخیستې چې داخل فی الشیء، داخل فی حقیقت الافراد یا غیر خارج. د حقیقت نه زه معنا د قضیې اخلم. نو قضیه مرکبه هغې ته وایي چې معنا لري مرکبه من قضیتین د دوه قضیونه، چې د دې معنا مرکبه وي د دوه قضیونه. په هره قضیه کې خو ځانه ځانه نسبت وي، په دې کې دوه نسبت وي، یو ایجابي بل سلبي. خو احدها مذکور صریحا، یوه قضیه مذکوره صراحتا یعنی یو نسبت پکې صریحي وي، والآخر غیر صریحنا، بل نسبت پکې صریحي نه وي. چې صریحي نه به څنګه وي؟ اما بلفظ آخر، یا به د هغه نه تعبیر شي په لفظ آخر سره یدل علیه، چې دا لفظ آخر به په دې دلالت کوي اصطلاحا. دا به د منطقیانو اصطلاحي کلا دوام ولا ضرورت. لکه لفظ د لا دوام چې ذکر شي په اصطلاح د منطقیانو کې د لا دوام عبارت د مطلقې عامې نه. دا د هغه قضیې نه تعبیر چې مطلقه عام وي. د په لا دوام چې ذکر شي دې پکې اشاره کوي مطلقې عامې ته، خو صریحي قضیه نه دا قضیې نه تعبیر په لا دوام سره شي. یا لکه لفظ د لا ضرورت چې لا ضرورت منطقیان وایي په دې کې اشاره ده ممکنې عامې ته. د دغه ممکنې عامې قضیې نه تعبیر په لفظ د لا ضرورت سره کوي. نو مرکبه هغه قضیې ته وایي چې د دوه قضیونه جوړوي. یو قضیه مذکوره صریحا، قضیه مذکوره صریحا کوم دی چې نسبت پکې صریحي مذکوري، او الاخر غیر صریح، هغه بل صریحي نه، هغه دیم نسبت په دې کې صریحي نه. دا غیر صریحي چې والی اما بلفظ آخر،
دا غیر صریح نسبت په لفظ آخر سره راغلی چې دلالت پکې په دې باندې اصطلاحا لفظ به یوي خو اصطلاح به په دې جاري شي چې دا لفظ به تعبیر د قضیې کله دوام لکه لفظ د لا دوام شو لا دوام خو قضیه نه ده خو دا منطقیان وایي چې دا لا دوام چې دی د دې په اصطلاح کې تعبیر دی د مطلقې نه قضیه مطلقه چې چې حکم د شعریت النسبتی دا لا دوام دی تعبیر ګرځي د مطلقې نه او لا ضرورت دا تعبیر ګرځي د ممکنه عامه نه دلته کې قضیه صراحتا نه خو تعبیر کې په لا دوام په لا ضرورت سره شي او بمجرد الاعتبار یا مجرد اعتبار سره څنګه کما چې امکان خاص کې په لفظ د امکان خاص کې دا لفظ د امکان خاص کې دا تعبیر دی د قضیه تا معتبر کړل امکان خاص عبارت دی د سلب ضرورت الطرفین په دې کې په دوه طرفونو ته اشاره یو ایجاب بل سلب دی په کې دا اعتبار کړل فلا يريد ما أورد على المصنف نواردي جهة اعتراض شاكر ذلك المصنف باني من أنه يلزم من ذلك استارد كلام لازمي أن يكون المركبة من قضيتين كهذا قضية مركبة لدو قضيون قضية مركبة شدو قضية جمع كي نبس دقي توابيا قضية مركبة هنا قضیه مرکبه د دې ترم چې دوه قضیې جمع کړي یو ځل زید قائمون وای او بل ځل امر الناس بقائم دا دوه قضیې جمع کړي دا به قضیه مرکبه هر قضیه چې د دوه قضیو جوړ شي مرکبه شي هغه ته ځا موجهه مرکبه نه وای نو د چې په دې متن کې وایي چې قضیه مرکبه کوم څه وایي چې حقیقت مرکبې له دوه قضیو نه ظاهرا خدا معلومه شوه د تعریف نه چې څوک چې دوه قضیې جمع کړي یوه موجبه او بله سالبه نو دې ته بیا قضیه مرکبه موجهه ویلی شي د تعریف د قضیې موجهې مرکبې به صادق شي په دوه قضیو چې جمع کړی شي یو ځل سړی وایي زید قائم او دې سره بیا جمع کړي امر لیس بقائم پر یوه قضیه کې موضوع زید دی او په بله قضیه کې موضوع امر دی او محمول په یوې کې قائمون دی او په بله کې لیس بقائمین دی دا دوه دې جمع کړي دا به قضیه مرکبه وي دې ته خو څوک قضیه موجهه مرکبه وایي دې ته خو څوک موجهه مرکبه نه وایي یا لکه قید پکې مرعي دي مرکبه په اصطلاح د منطقیانو کې دې ته وایي چې د دوه قضیو نه جوړه شي خو دواړه پکې صریحي نه وي یو مذکوره صریحه نه د بلې نه تعبیر په لا دوام او لا ضرورت سره شي لکه دوی وایي چې لا دوام کې اشاره د مطلقې عامې ده دا تعبیر دی د مطلقې عامې ده او په لا ضرورت کې اشاره د ممکنې عامې ده لکه یو سړی وایي چې کل انسان کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما په دې لا دوام کې اشاره ده مطلقې عامې ته د لا دائما معنا څه ده لا شیء من ذات الکاتب متحرک الاصابع بالفعل او چې دغه دې کې وسره دا کې دې ته بیا وجودي لا دائما وي ښه د دې نوم بدل شو دا مخکې اوله قضیه دې مشروطه خاصه وه چې لا دوام سره ولګي دې ته بیا دوی وجودیا لا دائمه دا وجودیا لا دائمه جوړه ده د دوه قضیونه اوله قضیه پکې هغه مشروطه امره او دویمه قضیه لا دوام دی چې اشاره پای کې مطلقې عامې ته او د دې ترجمه بیا ده کل کاتب هر کاتب متحرک الاصابع دی خو تر څو پورې چې کتابت کوي شرط کتابت سره لا دائما لا دوام براجه کې ذات
لا شيء من ذات الكاتب المتحرك الاصابع بالفعل. نو دې ته بیا وجود لا دائمه وي. دا جوړه د اول جزء مشروط عمله او دیم جزء لا دوام دی چې په هغې کې اشاره ده مطلقې عامې سالبې ته. دا یو د هغه مشروطې عامې او بل د مطلقې عامې نه جوړه ده. مطلقې عامې سالبې ته اشاره ده په لا دوام ته. چې لا دوام به د اصل قضیې نه سره موافق وي په کم کې یا مخالف وي په کیف کې. که اصل قضیې موجبه وه نو په لا دوام کې به اشاره مطلقې عامې سالبې ته وي، او که اصل قضیه سالبه وه نو په لا دوام کې بیا اشاره مطلقې عامې موجبې ته. دا قانون دی ښه. او لا ضرورت چې ورسره ولګي دا بیا اشاره ده وجودي لا ضروري ته. دا بیا مرکبه شوه چې په دقه ځای کې ورسره ولګئ چې کل انسان کاتب متحرک الاصابع بضرورت کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا ولا بالضروره. د دې ته بیا وجودي لا ضروري وي. او په لا ضرورت کې بیا اشاره ده ممکنې عامې ته. دا وجودي لا ضروري جوړه ده د دوو قضیو نه. اوله پکې هغه مشروطه عامه ده اول جز، او دویم جز پکې مطلقه عامه سالب ممکنه عامه سالب ممکنه عامه ده. خو دا لا ضرورت په اشاره ممکنې عامې ته خو د اصل قضیې سره په موافقه یې په کم کې وي هویت جزیت کې، او مخالف وي په کیف کې. دې مرکبه هر قضیې ته نه وایي چې د دوو قضیو نه جوړوي. مرکبه قضیې ته وایي چې دې کې دوه نسبت وي او د یو نسبت صریحي وي، یو قضیه صریحي ده او دویمه قضیې سره هغې لفظ دلالت کړی یو لفظ مخصوصه اصطلاحا لکه لا دوام لا ضرورت شو. یا دویمه قضیه چې نه د دوو قضیو نه تعبیر په لفظ د امکان خاص سره شي، او په امکان خاص کې سم د ضرورت د جانبین نه دی. دا ممکنه خاصه چې دا جوړه ده د امکان خاص اشاره ده. دا جوړه ده د دوه ممکنو عامونه، خو یو ممکنه عامه پکې موجبه ده او بله ممکنه عامه پکې سالبه ده، او دې کې سلب د ضرورت د دواړو طرفو دی. ثبوت د محمول موضوع ته هم نه دی ضروري او سلب د محمول د موضوع هم نه دی ضروري. نو دا اعتراض څوک نشي کولی چې د ماتن د عبارت نه دا معلومه شوه چې هره قضیه چې د دوو قضیو نه جوړوي مطلقا د داسې مرکبه وي موجه مرکبه وي. نو بیا خو بدل شي چې یو سره یو وایي زید قایم او بیا ورسره وروسته کېږي و امر لیس بقایم. دا دواړه قضیې جمع کړي نو دې ته موجه مرکبه وایي. خو موجه مرکبه نه. د ده مراد دا دی چې د قضیې معنا جوړه وي د دوو قضیو نه، خو دواړه قضیې پکې صریحي نه وي. یو قضیه صریحي او د بلې نه تعبیر شي په لفظ سره لکه لا دوام لا ضرورت شو. یا د دویمه قضیې تعبیر معتبره شي قضیه تعبیر ته په لفظ د امکان خاص سره شي لکه په ممکنه خاصه کې لکه وایي کل انسان کاتب بالامکان الخاص. بالامکان الخاص معنا سره چې ثبوت الكتابة للانسان وسلب الكتابة عن الانسان كلاهما ليس دا اعتراض څوک نشي کولی. فلا یریدو ما اورده نو واردېږي اعتراض چې چا کړی په مصنف چې من انه یلزم لازمیږي من ذلك د عبارت ته ماتر ده چې ان یکون المرکبة من قضیتین چې یوه مرکبه د دوو قضیو نه قضیة مرکبة قضیه مرکبه چې چلته یو قضیه د دوو قضیو نه جوړه شو نو دا به مرکبه وي. بل اذا جمعنا سوالبه چې موږ جمع کو سالبې و موجباتنا موجبې متحدة الموضوع یو موجبه یو بله سالبه یا د دې موجبې او د سالبې موضوع یو وي نو تكون ذلك القضیة مرکبة دې ته به بیا مرکبه وي. که موضوع جدا یا که موضوع یو وي چې دوه قضیې جمع کړي
چې موضوع جدای نامه دا ذکر کړ چې هو زید قائم و امر ليس بقائم. دا دواړه د جمع کړي دا قضیه مرکبه موجهه مرکبه شو نه مرکبه نه یعنی دو قضیه جمع کړي یو موجبه او بل سالبه موضوع دواړو یو ده لکه هو زید قائم او پسې بیا وایي وزید ليس بقائد زید ولاد دی او نه دی قائد د موجبه او سالبه موضوع یو شو جمع کړي نو دې ته موجهه مرکبه وایي. ماتن د عبارت نه معلومي چې دا موجهه مرکبه ده. نه ته جواب وکړو د ماتن د طرف نه چې دې کې قید مرعي دي. موجهه مرکبه موږ هاي قضیې ته وایو چې دوه نسبت پکې دوه قضیې خو د یوې قضیې نه تعبیر په لفظ صریحي سره لکه وایي بالضرورت کل کاتب متحرک ما دام کاتبا وذکر دوما قضیشته لا دائما لته وجودیه لا ضروریه وي دا مرکب وجودیه لا دائما دا مرکباتونه د مسترالی د دې دوه قضیه په تعبیر په لفظ د لا دوام سره شي په لفظ مفرد سره د دې اصطلاح ده چې لا دوام کې چرته ذکر شي د کې به اشاره مطلق عامی ته دا تعبیر د مطلق عامی خدا مطلق عامه به د اصل قضیې سره موافق وي په کم کې په کلیت جزیت او مخالف به په کیف کې که اصل قضیه موجبه وه نو دا لا دوام کې به اشاره سالبه مطلق عامې ته او که اصل قضیه سالبه وه نو په لا دوام کې به اشاره بیا موجبي مطلق عامې ته د دغې ته به موږ موجهه وایو. خبره پوه شو او که یا دی دوم قضیه ته تعبیر به شی په لا ضرورت سره لا ضرورت خو لفظ مفرد دی او د دې اصطلاح په دې چې دا تعبیر دی د قضیې نه نو اوله قضیه به صریحي وي او د دې به تعبیر په مفرد سره شي چې لا ضرورت ځکه دا منطقیانو اصطلاح چې لا ضرورت چې چېرته ذکر شي نو دا به تعبیر د ممکنې عامې نه. نو اوس کې مخکې قضیه مشروطه عامه وروسته ورسره لا ضرورت ولګای د په دې لا ضرورت کې به بیا اشاره ممکنې عامې دې ته بیا نوم ویلی شي په مرکباتو کې وجودیه لا ضروریه لکه داسې عبارت کېږي کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا خو مخکې ورته دې ضرورت کېږي دا مشروطه عامه ضرورت په شرط الوصف دې وروسته دې ورسره ولګوو لا ضرورت لا بالضروره دې کې مطلق عامی ممکنه عامی سالبه ته اشاره ده. لا شيء من ذات الكاتب بمتحرك الاصابع بالامكان العام دې ته بیا وجود لا ضروري د مرکبه د دوه قضیونه اوله قضیه په کې صریحي هغه مشروطه عمله او دوه قضیه چې مطلقه عمله هغه ته په لا ممکنه عامی ته اشاره شي نه په لا ضرورت یا مجرد اعتبار شي دو قضیه معتبر شي او تعبیر په یو لفظ سره شي لکه په امکان خاص کې چې دا څه وایي الانسان کاتب بالامکان الخاص دې امکان خاص کې دو قضیو ته اشاره ده دا یو ممکنه خاصه مرکبه ده دو ممکنه عامونه دا دې حاصل دار یو موجبه ده ممکنه عامه موجبه ده ولا ممکنه عامه سالبه ده یو ممکنه خاصه جوړه شي د سلب د ضرورت طرفین دي ثبوت محمول موضوع تم نه ضروري او سلب محمول موضوع هم نه ضروري امکان خاص دا معنا دا دو ممکنه عامونه جوړه ده یو ممکنه عامه موجبه ولا ممکنه عامه سالبه او حاصل بیا داري چې كل انسان كاتب بالامكان الخاص ثبوت الكتابه للانسان وسلب الكتابه عنه ليس كلاهما ليس دا اجابه وسلب دارن دا دو ممکنه عامونه جوړه ده چې وداله چې بالامكان العام كل انسان كاتب او بل داله چې بالامكان العام لا شيء من الانسان بكاتب هذه دا خبره نو مرکبه موږ دغه تواتین وي دې ته نه وي چې دوه قضیې جمع شي امره قضیه ته جوړه شي
أي تركيب كان فهر تركيب سريشي سبيعو تسوك اعتراض كي اتذكر لي من جمعكو او فضوالو کی موضوع یوی موضوعان جدا جدا یو موجبه بلا سالبه لك هو زيد قائم وامر ليس بقائم محمول الذي دوار يودي موضوع جدا جدا يعني ذكر لي جمع كنزيت مركبه موجهه نحن لا يا ذكر لي جمع كي دوار موضوع يوي ومحمول جداي يو موجبه بلا سالبه هو زيد قائم يو فسوي وامر ليس بقائد لا هم ذكر لي جمع شكل او توای چې مرکبه جوړیږي د دوه قضیو نه د دوه قضیې نه دي ته به ته موجهه مرکبه وایي دا مراد نه دی ماته چې چېرته معنا د قضیې د دوه نه جوړه شي دا به مرکبه شرط دی پکې هغه مراد دی چې دا یوه قضیه صریحه وي او د بلې قضیې نه تعبیر په لفظ مفرد سره شي لکه لا دوام شو لا ضرورت شو لا دوام کې اشاره مطلقه عامه تله چې د اصل قضیې سره به مقتضي موافقه په کم کې او مخالفه وي په کیف کې کیف ایجاب او په لا ضرورت کې اشاره ده ممکنه عامه چې د اصل قضیې سره به په کم کې موافقه او په کیف کې به مخالفه یوه قضیه نه به تعبیر په مفرد سره شي او بله به صراحتن لاوله قضیه به صریحي او د دویمې قضیې نه به تعبیر په لا دوام لا ضرورت سره او خو مفردات چې خو تعبیر دی د قضیې نه دغې ته د موجهه مرکبه وایم هر دوه قضیې چې جمع شي هغې ته مرکبه نه وي ماتې نه جواب یې ولا وکړه نو قضیه مرکبه څه ته وایي چې معنی مرکبه د دوه قضیو نه احدهما چې یو د قضیتین نه پکې مذکوري صریحي وي والآخر غیر صریح بل صریحي نه وي چې صریحي نه به څنګه اما بلفظ آخر یا به تعبیر په لفظ آخر سره شي يدل علیه چې دا لفظ آخر به دلالت کوي په قضیه باندې اصطلاحا د دې اصطلاح په دې جاري چې لفظ به مفرد ذکر کوي او تعبیر به د قضیې نه جوړي کلا دوام لکه په دې ځای کې وایي د بشرط عامې سره چې لا دوام کېښودی شي د دې نه جوړېږي وجودیه لا دایمه دا بیا مرکبه ده او په لا دوام کې اشاره مطلقې عامې سالبې ته ده چې د اصل قضیې سره په کم کې موافق وي په کلیت کې زیات او په کیف کې به مخالف وي لکه دغه ځای کې کېږي چې بالضرورت کل کاتب دا اوس موجبه ده که بالضرورت كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا لا دائما لا دائما معناه لا شيء من ذات الكاتب متحرك الاصابع بالفعل اذا كاتب چې کتابت کوي تحرک د اصابع او ضروري دي او د نفس ذات کاتب سره تحرک د اصابع نه دی ضروري نه دی دای ولی چې کاتبي افراد د کاتبي کتابت نه کوي بیا خو تعارف د اصابع ورته نه دی ضروري بیا خو تعارف د اصابع ته مسلوب دی بیا خو د ساکن الاصابع یا لا بالضرورت سره کېږي مشروط عامې سره چې لا ضرورت کېږي د دې نه جوړېږي وجود لا ضروري بیا مرکبه ده او په لا ضرورت کې اشاره ده ممکنه عامې ته چې د اصل قضیې سره به موافقه په کم کې مخالفه وي دا قضیه کې وجود لا ضروري جوړېږي په ماده د مشروط عامې کې چې وایي کل کاتب بالضرورت کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا بالضروره لا بالضروره څه معنی لا شيء من ذات الكاتب متحرك الاصابع بالفعل بالامكان او بمجرد من اعتبار الذين قضينا مجرد اعتبار شيء دا لفظ تعبیر د دوه قضیونه یو د موجبین او بل سالبین د ایجاد ضروري دی او د سلب ضروري دی کما فی الامکان الخاص تکوی کل کاتب متحرک الاصابع یا کل انسان کاتب بالامکان الخاص
دا امکان خاص کې اشاره موقع ثبوت الكتابة للإنسان وسلب الكتابة عنه كلاهما ليس بجميل دا یو قد يكون صریح شو كل انسان كاتب خو د دې بل تعبیر په امکان خاص سره وشو او په امکان خاص کې اشاره د سلب ضرورت طرفین ده چې نه ایجاب د محمول موضوع ته ضروري نه سلب دواړه ممکن او دې ته امکان خاص ویل چې دا خبره ما وکړه د شارع وای ماتن د پاره د ماتن په مرکبې سره دغه معنا مراد ده یو کلمه صریحه او بل بزینی تعبیر به په نفس مخرج اصطلاحا فلا يريد ما اورد نو دي یا چې کړل په مصنف من انه يلزم لازمي من ذلك د تعریف د ماتن چې د مرکبې تعریف وکړو لازمي ان يكون المركبه كذيه مركبه الى دو كذيتين كذيه مركبه چې چرته نو کذيه جمع کړي او کذيه ته جوړ کړي دا مرکبه امر خلاص كذلك بل اذا جمعنا في من جمع كل سوالب وموجبات متحده الموضوع یو کذيه سالبه بل کذيه موجبه موضوع یوي لك وزيد قائم وزيد ليس بقائد دا هم دو کلی جمع شوی موضوع یولا و نسبتونه بکی دولی یو ایجابی دی بل سلبی دا بم مرکبی تكون قضية تلك ذلك القضية مركبة وليس كذلك شبه رسته وکړه جواب یو د مخکې وکړه چې دې مرکبه هغه قضیه ته نه وایي چې د دوه جوړي قید دی پکې چې یو صریحي د بل نه په لفظ مفرد سره تعبیر شي اصطلاحا دقیق مرکب دا هو تعریف مرکب متن سره ولګاوه قضیه مرکبه هغه ده چې حقیقت د دې معنا د دې مرکبه وي د دوه قضیونه چې د یوې قضیې نه تعبیر په لفظ صریحي سره او د دې نه په مفرد سره تعبیر شي او معنا یې د قضیې لکه لفظ لا دوام د لا ضرورت مخالفة الکیفیت چې دا دوه قضیې به د یو بل نه مخالف وي په کیف کې نو که اصل قضیه موجبه وه نو دغه دویمه به سالبه وي که اصل سالبه وه نو دویمه به موجبه وي یو به د بلې نه په کیف کې مخالف وي ایجاب په سل کې خو موافقة الکمیت په کم کې به موافق وي که اصل قضیه کلیه وه نو دا دویمه به هم کلیه وي او که اصل جزیه وه نو دویمه به هم جزیه وي یو پکې موجبه یو بل به سالبه وي په کیف کې به خلاف وي او په کم کې به اتفاق وي هلکه دا خو دوه دي یو موجبه ده او بله سالبه ده دې قضیې ته به موږ بیا موجبه وایو که سالبه به ورته وایو قضیې کې خو نسبت ایجابي هم شته او سلبي هم شته نوم به ورته څه وایو معتبرة إيجابها وسلبها بالقضية الأولى ومعتبري إيجاب ده القضية المركبة القضية مركبة وسلبها سلب ده بالقضية الأولى القضية الأولى سنة كما القضية الأولى المذكور صريحا كما القضية مخي قضية مذكور صريحا إيجاب وسلب باقية معتبري نکاغاز قضیه موجبه نو دا لا دوام او لا ضرورت پتی راځي دا دیمه دا به سلبي راځي او دې قضیه ته موږ موجبه وایو او که اصل قضیه سالبه نو دا لا دوام او لا ضرورت پتی بیا ایجابي راځي خو دې قضیه ته په دا وخت کې موږ سالبه وایو که اصل قضیه پکې سالبه نو ایجاب دلی او سلب دلی لا به معتبری چې د قضیه اولا سره چا مذکوره صریحا ده لثانیه نه د ثانیې سره چا مذکوره ده اجمالا چې تعبیر ته په لفظ مفرد سره شعر چې هغه لا یا لا څه دی لا دائما دی یا لا فی ضرورت
دې ته چې موږ موجبه وایو نو دې کې خو یو ایجابي نسبت دی بل سلبي دی خو اعتبار به په ایجاب په سلب کې اول جز لري که اول جز ایجابي وو یا قضیې ته به موجبه وو که اول جز سلبي نو قضیې ته به سالبه وو دیم جز د اعتبار نه ورکولی کی هغه کې متن سره ولګوه واما القضیة المرکبة دا خو د قضیې مرکبې تعریف وکړو فمنس چې معنا د دې مرکبه د داسې دوه قضیونه چې یو صریحي وي او بله ضمني وي تعبیر چې په لفظ مفرد سره شي او ایجاب او سلب معتبر دی اول اگر صریحي قضیه که موجبه وه دې ټولې ته به موجبه وي که صریحي سلبي وه دې ټولې ته به سالبه وي دا تسمیه الکل باسم الجزء الاشرف دی ځکه اول جزء اشرف دی دا مرکبات سوري فسبعنا مرکبی اودي هذا هو بس الاولى المشروطه الخاصه اولا قضيه مشروطه خاصه دا وایم خاصه مشروطه خاصه کومه ته وي وهي دا مشروطه خاصه المشروطه العامه عين مشروطه عامه مشروطه خاصه عین مشروطه عامه خو قید سره لګي مع زیادت قید الا دوام سره د قید د لا دوام نه به حسب الذات چې قید د لا دوام سره ولګي دا لا دوام ذات تراجي دغه مشروطه خاصه نه با عین مشروطه عامه جوړي د مشروطه عامه به عین مشروطه خاصه جوړي چې د دې سره قید د لا دوام ولګي ذات ته راځي د مشروطه خاصه و جوړي په ماده د مشروطه عامه کې د مشروطه عامه ته څه پیژنده چې دې کې ضرورت په شرط الوصفي او دا قانون دی چې چرته ضرورت په شرط الوصفي دلته کې به دوام په شرط الوصفي دې کې ضرورت په شرط الوصف دی چرته چې ضرورت په شرط الوصفي دلته کې به دوام په شرط الوصفي د دې کې ضرورت وصفي او دوام وصفي په کونه کې پروت او د دې مشروطه خاصه سره چې ته ولګای لا دوام او لا دوام راځي کې ذات ته وصف ته بین راځي کوي ولې ځکه دې کې ضرورت وصفي او د هر ضرورت وصفي سره ضرورت سره دوام وصفي اوس کدا لا دوام ته وصف ته راځي لا دوام وصفي د دوام وصفي نقیض دي نقیضین جمع کیږي ولا دوام چې وسره لګای نو لا دوام به وصف ته نه راځي کوي لکه دې کې ضرورت وصفي دی د هر ضرورت وصفي سره دوام وصفي نه دي کې دوام وصفي اوس کله دوام ته راځي کې چاته وصف ده دې کې به هم دوام وصفي راشي هم بلا دوام وصفي راشي استعمال نه کیږي نو لا دوام به راځي کې ذات او په دې لا دوام کې اشاره بیا چاته لا دوام کې اشاره مطلق عامیت ده دا به جوړ شي د دوه قضیونه یو به غزه مشروطه عامه او دویمه به مطلق عامه او که مشروطه عامه سره موجبه وه نو لا دوام کې به اشاره مطلقه عامه او مجموعه به مشروطه خاصه لکه مثال لته اوس خیل لکه ځانه مثال کې جوړ کل کاتب بضرورت او تکیر کل کاتب هر کاتب متحرک الاصابع ده بالضروره دا ثبوت تحرک الاصابع ضروری ده کاتب ذات کاتب ته نه مولا چې کاتب به وصل کتابت والی ضرورت به شرط الوصل په دې ذات کاتب کې ذات کاتب څوک دی زید امر بکر دی هغه افراد د انسان دي ته تحرک د اصابع ضروری دی ګوتې خوځې ده په شرط کتابت سره چې دا وسوینوانی په کتابت کوي دې کې ضرورت به شرط الوصل ضرورت ذاتی نشته
ذات کاتب خو افراد د انسان دي چې کتابت نه کوي تعارف د اصابع خو ته نشته بیا دا تعارف د اصابع چې دې ته ضروري دی په دې شرط سره نه چې دې کې کتابت لیکل کوي او عنواني شرط او دا ثبوت په دغه وخت کې ضرورت په شرط الوصف ضروري دي اوس په سره ولګي لا دوام لا دائما نه همیشه لا دوام به چاته راځي ذات ولی که وصف ته راځي که نو دي کې خو ضرورت وصفي وکړي ضرورت به شرط الوصف د هر ضرورت به شرط الوصف سره دوام به شرط الوصفي نو شرط چې ذات ته کاتب کتابت کوي د تعارف د اصابع سره دائم دي اوس وروسته چې لا دوام راغی نو د لا دوام څه معنا ده لا دوام به ذات ته راځي کی لا دائما لا شيء من ذات الكاتب المتحرك الاصابع بالفعل لا دوام کی اشاره مطلقه عامیتی کړي اصل قضیه سوا مشروطه ما هي کی ضرورت به شرط الوصف او دوام به شرط الوصف مو وسالا دوام چې دلاوش دا مطلقه عمله د دې معنا دا چې لا شيء من الكاتب المتحرك الاصابع بالفعل نشته یو شی د کاتب نه متحرک الاصابع بالفعل دې کاتب هر کوم چې کتابت کا افراد تعارف د اصابع ضروری مو ضرورت وصفي او د هر ضرورت وصفي سره دوامي وصفي اوس د دلا دوام ته راځي کو وصف معنا به دا شي چې کاتب افراد د کاتب چې کتابت کوي چې ثبوت تعارف د اصابع او تم ضروری دی او په دغه وخت کې دائم دی بیا به وایي چې په دغه وخت کې چې کتابت کوي تعارف د اصابع او مسلوب دی دې کې دوامي وصفي لا دوام د صفات تراجع نو لا دوامي وصفي خو د دوامي وصفي مقابل دی نتیجه جمع کوي دا لا دوام به وصف ته نه راځي کوي دا لا دوام به ذات ته راځي نو معنا به دا چې نشته دی او شی د ذات ته کاتب نه ذات ته کاتب خو زید امر بکر دی دا زید امر بکر هر کسان چې کتابت نه کوي دا تلر کا د تعارف د اصابع خو بیا نشته بیا خو تعارف د اصابع ته مسلوب دی بالفعل نو لا دوام به ذات ته نه راځي کوي وصف د ذات ته به راځي کوي اوس به ترجمه راشي چې افراد د کاتب چې کتابت کوي نو تعارف د اصابع او تم ضروري دی او هم دائم دی نه منفک کېږي ولیکن چې کله نه کوي دا هر کسان دا وس عنواني تلر شي کتابت د دې ذات ته تعارف د اصابع نه دی ضروري بیا ته مسلوب بالفعل چې کتابت وکاو کړه ثبوت تعارف د اصابع هم ضروري هم دائم چې بس کړو کتابت تلر شو نه بیا ثبوت تعارف د اصابع ته مسلوب بالفعل فی الحال اتصال شو دا معنا شو جوړه شو دې ته وسنو وای مشروطه خاصه چې لا دائما نو دا مشروطه عامه چې لا دائما سره ولګي اوس څه جوړه شو مشروطه خاصه شو اوله مشروطه خاصه وهي لا مشروطه خاصه كما قال وهي لا مشروطه خاصه المشروطه العامه عين مشروطه عامه مع زياده قيد لا دوام چې قید د لا دوام په کې زیات کې خو لا دوام راځي کې به حسب ذات دون الوصف ولي کله دوام دی وصف تراځي کې يلزم التناقض وانما لم يقيد بقيد لا دوام الازلي لا دوام کې بیا اقسام دي یو دوام ازلي دی او مقابل لا دوام ازلي دی کدا کوم صفات چې سلبیه دي صفات ایجابیه الله تعالی ته چې